گروه طالبان حائز اهمیت باشه؟ ګوري له دې نه مخکې افغان حکومت مختلف وړاندیزونه کړي دي، امریکا مختلفې غوښتنې له طالبانو نه کړي دي، خو هیڅکله هم طالبانو غبرګون نه و ښودلی. او دا ځل چې یو معقول عمل یا معقول سنجیده کار او پلان د ډاکټر اشرف غني له خوا نه د اوربند یو طرفه اعلان وسو چې مخکې موږ دا ویلو چې حکومت باید مخکې دا کار کړی وای چې اوس یې وکړي، اوس هم ښه کار ده. نو طالبانو هم د ولسي غبرګون نه خو څوک ځان نسي پټولی، ولس یو ښه غبرګون وښودی او له طالبان نه یې غوښتنه دا وه چې یو چوپه خوله پاته نسي. که چېرته طالبان پټه خوله پاته سوي وای یقینا طالبانو سیاسي تاوان کاوه او په مختلفو ډګرونو کې به پر طالبانو باندې زیاته نیوکه کېدله. اوس هم د طالبانو اعلامیه چې تاسې وګورئ هغه کاملا دغسې ده چې د ولس غبرګون ته یې دغسې د اوربند اعلان کړی ده. او له دې سره سره که تېر کال کوچنی اختر ستاسې په یاد وي عملا اوربند و، طالبانو چېرته هم حمله ونه کړله په همدې کوچني اختر کې. البته د اختر په ورځو کې په رمضان کې وسولو، خو نړۍ برتونه وسولو، خو د اختر 3 ورځې عملی اوربند و، ولی نااعلان سوی اوربند و. زه فکر کوم چې دغه اما پیش از او در سالهای گذشته عملا در روزهای عید ما شاهد حملات خونبار بودیم. بله، خو تیر اختر کې غیر رسمی نااعلان سوی اوربند، دا اختر کې اعلان سوی اوربند، په بل اختر کې کېدای سي نور په اصلاح سوي شکل باندې پرمختګ وسي. ځینې خبرې دلته وسولې، زه غواړم چې په هغه باندې هم تبصره وکړم. د علماو د غونډو یادوري کېږي. زما په یاد په 2014 کال کې په د شارنو کې د 500 جیدو علماو او خپلواکو علماو یو غونډه وسوله. هغوی فتوا ورکړله او په امضا سوي او لیکلي بڼه باندې چې د بهرنیانو ته اډې ورکول حرام دی. هغه فتوا هیچا نه ومنله، نه نیکولسن ښه راغلاست ورته ووایو، نه د هغه وخت اوباما ښه راغلاست ورته ووایو، او نه هم د هغه وخت کرزي صاحب ښه راغلاست ورته ووایو. او بیا د دودیزې لویې جرګې نه په شمار 4 یا 5 ورځې مخکې 3.5 کسان د ټول افغانستان نه راټول سولو او د امریکا سره امنیتي تړون باندې نیوکه کوله، خو هیچ هم ورته ښه راغلاست ونه وایي. زه وایم چې بدر صاحب مخکې اشاره وکړله، طالبانو چې دغه اعلامیه خپره کړله چې هر څه دی سړی باید پکې تجسس ونه کړي، یو ښه پرمختګ ده. له دې نه مخکې چې ډاکټر صاحب اشرف غني د یو طرفه اوربند اعلان وکړي، یو ښه پرمختګ ده، شو ته باید سړی ښه ووایي. د دغسې پرمختګونو لپاره سړی باید مثبت نظریات ورکړي او په دې تمه چې همدغسې پرمختګونه د سولې لپاره پیلامه و شروع سي. خب حداقل آقای مطمئن، حداقل معلوم شد که این آتشبس گروه طالبان در برابر واکنش مردم بوده یا در برابر آتشبس حکومت افغانستان؟ چون بر اساس ازی باز آدم میتونه که خوبتر بررسی بکنه. یو د دې موقع نه په استفاده زه یو وړاندیز کوم تاسو او نورو رسنیو ته چې اوس افغان حکومت هم طالب ته وایي چې ته افغان یې، زه په تا کار نه لرم، ته مې ورور یې یا ته د دې هیواد بچی یې، راځه اوربند در سره کوم. دا خو په دې معنی چې زه دې منم من حیث افغان، او طالب هم وایي چې زه اوربند کوم. زه له رسنیو سم امید لرم او تمه کوم چې د طالبانو کسانو ته هم په رسنیو کې وخت ورکړي. همدغه پوښتنه کشکې تاسې د طالبانو له کوم غړي یا ذبیح الله مجاهد نه وکړئ او حکومت نه هم امید ده چې نور دغه ته زمینه مساعده کړي یا رسنیو ته که ستونزه ورسره ولري اجازه ورکړي، او که ستونزه نه لري نو رسنۍ هم په دې برخه کې یو قدم وړاندې ولاړ سي. دا به د سولې د پیل دپاره یو ښه قدم. یعنی فکر میکنین چنین زمینه رسانه ها بتونن بر گروه طالبان قرار بدن در حالی که رسانه ها بخش از اهداف نظامی گروه طالبان هستند؟ یعنی در گذشته ها ما شاهدش بودیم که عملا رسانه ها را آماج قرار دادن. چطور باز رسانه ها میان و بر گروه طالبان فرصت میتن تا دیدگاهشان بیان کنن؟ طالبانو ته څو کلونه مخکې هغه هدفي رسنۍ طلوع تلویزیون ولا شما رسانه های دیگه هم بودن؟ نورم ویلو خو هغه ډیره، ولې تاسو ولیدل چې د طلوع تلویزیون خبریالان له کامرو سره ولاړل کندوز ته او د طالبانو په سیمه کې په لسګونو کیلومترو سفر وکړي او طالبانو امنیت ساتلی و. نو دا به بیا څنګه امکان ولري چې خورشید یا شمشاد سره طالب ستونزه ولري؟ تشکر. آقای مصداق، در مورد این که
گفتن وقتی به فتوای شورای علما اهمیت داده میشه، چرا در تمامی مواردی که وقت شورای علما جمع میشن و شیدن جنگ شما را از علما تصمیم گرفتن و فتوا دادن، میپذیرین که بر بنیاد احادیث نبوی و آنچه که در اسلام گفته شده بر مو اساس تصمیم گرفتن؟ بحث خو نن د سولې بحث او موږ خوشحاله یو چې وربند سوی ده، خو نورو طرفونو ته ځي او د علما د هرې ډلې علما په ولس کې ریښې لري. حتی دا که د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې علماو هم یو ډله خلکو منل، دا که د ترکي په وخت کې و او دا که د ببرک کارمل په وخت کې شیوني اسلامي ولو. علما په افغان ولس کې خپل ځای لري او اوس هم لري، او کوم علماو چې اوس فتوا ورکړې ده خپل ځای لري په افغان ټولنه کې. او داسې نه ده چې هغه څوک چې په لرې پرتو سیمو کې وي هغه یوازې دی د عالم په نامه باندې پیژني او عالم ته په دې ټولنه کې احترام شته، چون امنیتی مسئله ده او تاسو پوهیږئ چې زه په کوم حالت خب در همون مورد امنیتی بحثی که آقای مصداق اشاره کردن که در میدانهای جنگ عملا نیروهای افغان کشته میشن در هر دو طرف، یعنی عملا در میدانهای جنگ نیروهای خارجی کشته نمیشن. او پرا کې جګړه وسوله، پرا ولایت طالبانو ونیول، افغان ځواکونه په شا سولو، بالاخره همدغه خارجیان ورغلل او بمباري شروع کړي او تاسو به اورېدلي چې سپیشل فورس د امریکایانو هلته ورغلل، په هډو کې ځای په ځای سولو. ستاسې له رسنیو نه موږ اورېدلي دي، په ستاسې په خبري سرویسونو کې موږ اورېدلي، کېدای شي مستاق صاحب هم اورېدلي. او دا 2 ورځې وړاندې او د جمعې په ورځ باندې د ناټو سرمنشي وویل چې تر 2024 پورې د افغان حکومت او خصوصي ډول دفاع کې ملاتړ کوي. نو څنګه بیا سړی ووایي چې دا دلته بهرانیان شتون نه لري؟ خب آقای مصداق گفتن در قسمت آموزش و تمرینات نیروهای امنیتی اینا فعالیت شاید دا فرات چې تللی و د آموزش لپاره تللی و، دا تیاری چې بمبار کوي دا آموزش ده په خلکو باندې، یعنی چې خلک څنګه ووژل سي افغان عسکرو ته ورشي چې تاسې هم دغسې ووژنئ، دا ټرینینګ ده. خب در این مورد آقای مصداق بعدا در روند ایجاد صلح و ثبات در افغانستان چی است؟ زه فکر کوم چې نړیوال دې نتیجې ته رسېدلی دي چې افغانستان ستونزه نظامی حل نه لري او سیاسي حل او د مذاکراتو له لارې باید دا ستونزه حل سي. دا یو ښه پرمختګ ګڼلی سو. همدارنګه افغان حکومت چې په وروستیو وختونو کې د سولې په اړه باندې کوم وړاندیزونه کوي، دا هغه څه دي چې په دې نتیجه سړی رسیږي چې جګړه د حل لاره نه ده، دا ښه پرمختګ ده. او دغسې متقابل احترام په رسنیو کې، په نظریاتو کې او په نورو برخو کې که یو بل ته وسي کېدای شي دا فاصلې کمې سي. خو یوه ستونزه چې لویه ستونزه د هغه د بهرنیو هیوادونو د پوځیانو شتون ده. زه فکر کوم تر څو چې بهرني پوځیان دلته وي افغان ستونزه به همدغسې روانه وي. حزب اسلامي سوله وکړه، له کومه نتیجه کوم مثبت تغییر راغی؟ نه راغی. که سبا هم دا طالب هم راسي خو دلته امریکایي قمندانان وي، فضا د هغوی په واک کې وي، لارې د هغوی په واک کې وي، پرېکړې د هغوی په واک کې وي. خب حداقل آقای مطمئن وقتی طالبان بیان روی میز مذاکره حاضر شوند فکر نمیکنین که این موضوعات میتونن بحث بکنن؟ در پروسه کابل اگر یاد شما باشه رئیس جمهور غنی هم اشاره کرد در صورتی که طالبان این پیشنهاد بپذیرن در قسمت تاریخ خروج نیروهای خارجی هم میتونه که با اونا به توافق برسه و در این قسمت تلاشای را انجام بده. همدغه خبره مخکې افغان حکومت حزب اسلامي ته کړې وله، ولې کله چې د حزب اسلامي مشر راغی کېدای شي هغوی به خپل محدودیتونه خپل مشکلات لري، بیا خو چا دا خبره نه ده ورنه اورېدلې چې بهرني پوځیان دې ووځي. همدغسې یو لوبه به طالب سره هم وسي. خب فکر نمیکنین در میز گفتگوها حداقل اونا هم قناعتشان حاصل شده باشه؟ زه هم چې طالب ومنله، لکه د حکمتیار صاحب د حزب اسلامي په رقم باندې دلته راغی، کابل ته راغی، تر څو چې بهرني پوځیان وي بیا به یو بله ډله پیدا کېږي جګړه وکړي. د ستونزې اصلي حل لاره دا ده چې د بهرنیو پوځیانو په وتلو باندې بحث وسي او د بهرنیو پوځیانو وتل مهمه ده د سولې لپاره. دا که اوربند کېږي کابل کېږي دا موقتي او هغه ابتدایي قدمونه دي، خو زه امید لرم، تمه لرم
او فکر کوم چې بالاخره به امریکا او ناټو هم دې نتیجې ته ورسیږي چې ورځ به دغسې اعلان هم موږ وارو چې بهرني پوځیان خپل د وتلو مهالویش وښیي. تشکر. آقای مطمئن فکر میکنین بالاخره راه حل است که طالبان بیاین و با حکومت افغانستان بشینن و روی موضوعات قابل بحث بکنن تا اینکه به یک نتیجه برسن؟ ښه دا و چې موږ نن ډېر مثبت نظرونه ورکړي، خو د مجلس تقاضا دا ده چې یو څه باید ووایي. ډاکټر صاحب مصداق به هغه فلسطیني ته کوم پیغام ولري چې ټرمپ یې بیت المقدس د اسرائیلو مرکز ورته وټاکو او هلته فلسطینه انجینې و نرسانې وژل کېږي او بیا د امریکا حضور او شتون ته دلته په روا سترګه باندې ګوري، او هغه هم چې په 2018 کال کې زموږ 12,000 بېګناه انسانان راوژلي دي. دا د BBC راپور ده. او په 2018 کال کې په دې 6 میاشتو کې 4200 بمونه په موږ باندې ورولي دي، او بیا موږ ورته وایو چې تاسې راسئ موږ نور مو وژنئ. او زه ډېر متاسف یم ځکه مصداق صاحب په BBC کې هلته کار کړی ده او د روسانو په ضد باندې مبارزه کړې ده. په صورت زه عایشې ته نظم جالبه دا ده چې نیکولسن مخکې له دې نه چې دلته څه اوسي هغه وایي چې خلک فتوا ورکوي. نیکولسن څوک دی چې زما په داخلي چارو کې او حتی د علماو په مذهبي چارو کې مداخله کوي. او یو بل امریکایي جنرال وایي چې وی ار د مجاهدین، موږ مجاهدین یو، اصلي مجاهدین موږ او افغان ځواکونه یې طالبان ترهګر دي. د امریکایي څوک ده؟ او همدارنګه نظامي تګلاره ټرمپ د افغانستان لپاره ټاکي. د کوم افغان جنرال نه یې پوښتنه وکړله؟ کوم یو یې وروغوښتی؟ او بالاخره هغه اعلان کوي چې زه خپلو امریکایي پوځیانو ته واکونه ورکوم چې افغانان پرته له تفکیک نه ووژني. د کوم چا نه یې پوښتنه وکړله؟ او بیا هم په ډېر عجیب انداز کې د امریکایانو د بدو اعمالو نه موږ یو ډول توجه ورته ورکوو. حکمتیار صاحب خوارکی راغی او نن ورته طعنه ورکول کېږي چې د پروپاګند کاوه، دی په حقیقت باندې خبر نه و. هغه خوارکی خو که طالب راسي همدغسې یو مشکل سره به مخامخ کېږي. زه وایم چې درې اړخیزه ناسته که طالب، حکومت او امریکایي یو ځای سره کښېني چې امریکایانو دا منلې ده، افغان حکومت منلې ده، طالبان باید په دې باندې جدي غور او فکر وکړي. دا یو ښه حل لاره کېدلی سي که چېرته طالبان هماغه اشتباه تکراروي لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې مجاهدینو تکرار کړله. زه فکر کوم موږ به بیا هم په لسګونو کلونه نورو جګړو ته ځو. زه په طالبانو افغان حکومت باندې غږ کوم چې له موقع نه استفاده وکړي، او امریکایان هم چې هغه غرور یې نن مات سوی ده، هغه امریکایي چې وی د طالب په موټر کې مه پرېږده، طالب ته په کور کې ډوډۍ مه ورکوه، طالب په سړک مه پرېږده. نن طالب ته وایي چې راسه له ما سره مخامخ کښېنه، زه له افغانستانه وځم یا هر رقم چې خپل عادت درته. دا د هغوی انعطاف او په جګړه کې ناکامي ده. فکر کوم چې طالبان زیات له دې نه هغه څه ونه کړي لکه پښتو کې چې یو متل ده وایي غل زغله و نو نه تر کوره پورې. تشکر آقای